په 400 کې حکومتي او د اپوزیشن پارټو غړي وایي چې د 400 هسپتال د ایمس د مناسبه رویې له امله انتظامی امور ته سخت زیان رسېدلی دی او دوی به هیڅکله داسې افسران پرې نږدي څوک چې عوام په هسپتال کې د علاج د سهولت نه محرومه ساتي. د پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو پخواني د قانون وزیر سلطان محمد خان تیر ورځ په شیخاباد کې دلبر رادیو سره د خبرو په مخالو ویل چې سرکاري افسران د عام ولس خدمتګار دي او باید چې دوی د دغه ولس خدمت وکړي. هغه زیاته کړه چې کوچري په سرکاري ادارو کې عام ولس ته ستونزې راپیږي نو خبري اعلان هغه په ګوته کوي او بیا د هغه خل د انتظامی کار دی. خو که څوک بدمعشي کول غواړي نو باید چې دلته د وخت تیر نه کړي. زموږ چې کم سرکاري افسران دي کاغه د ایم اس دی کاغه ډي پی او دی کاغه ډي سي دی کاغه اکسیانان دي چې څومره زموږ ډیسټریکټ افسران دي او کاغه صوبایي افسران دي او کاغه فدرال افسران دي نو دا د پاکستان د عوام د ګوره د انګریزانو هغه ټایم تیر شوی د انګریزانو په وخت کې به بیوروکراسي یا افسر چونو هغه به حاکم او عوام به دغوی محکوم وو. اوس چې کم دی دا زموږ خپل ملک ته آزاد ملک ته پدې کې دوی ته په د دې په رولز کې دا پبلک سروینټ دي. پبلک سروینټ مطلب دا دی چې د عوامو خدمتګار دي او د صحافي برادر خو کار دی او خاص کر هسپتال یو داسې ځای دی چې هغه ډایرکټلی مونږ او تاسو او عوام په هغه باندې افیکټ کیږي. نو زه بالکل دې کې کلیر یم. دا په داسې حال کې د چې د ایمس لاخوا په خبري اعلان مقدمه درج شوې دي خو د حکومت مخالفه ګوند او امین شلګون د تحصیل صدر قاسم علي خان محمد زه تیر ورځ د خبري اعلان د احتجاجي مظاهره په مخالو ویل چې خبري اعلان د عام ولس غږ پورته کوونکي دي او دوی سره ټول ګوندونه کلک ولاړ دي. هغه دا ایمس ډاکټر جانزي بدا او نامناسب رویه وغندله. ما داسې بدتمیز انسان نه دی لیدلی چې دا هغه دا طریقه وي هر څه دی غلطي خو لیکن خپله رویه دی خلکو سره ټیک ساتي. خلکو سره دا صحافیان مړه خو د خلکو تکلیفات بیانوي د خلکو د مسلو د حل دپاره په میدان کې دي. نور خو تاسو ته معلوم دي که په دې تحصیل کې چا ګټلې ده هغه خلک هم او که په دې صوبه کې چا ګټلې ده هغه خلک هم او که په دې مرکز کې چا ګټلې دي هغه خلک هم د دې غریبو خلکو آواز نه اوچتوي. صرف یو صحافیان نن سبا ژوندي دي او دا مسلې اوچتوي نو پکار دا دي چې دا رفاقت الله علب خان شیرپو فیض محمد رضا شاه فراد الله یا زما حضرت رحمان رو دا یوازې نه دي دې سره د 400 ټول خلک دي د 400 ټول پاټې دي. نن د 400 خبري اعلان د صوبایي د قانون وزیر فضل شکور خان سره خوم لیدنه کتنه کړې ده او د هغه نه د ډیچکو د ایمس لری کولو په سرکاري ادارو کې په خبري اعلان کورچ کولو حق محفوظ ساتلو غوښتنه کړې ده په کم چې ورته هغه کلک باور ورکړی دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400.